नमाज न पढ़ना और न उसकी, और ए पैगंबर, उनमें से कोई मर जाए तो कभी उसके जनाजे पर नमाज न पढ़ना और न उसकी कब्र पर जाकर खड़े होना। ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र करते रहे और मरे भी तो नाफरमान। जनाजे मुझ से हुक्म लरी इस्लाम की जनाजे मुझ तक नस्तर है जैसे हुक्म दे हबीबाना ورور زما دین سده د الله دین کلام د قرآن مجید ده. په دې کې هر څه واضح راغلی دي چې په دې کې څه موجود دی هغه دین ده، په دې کې څه موجوده نه وي هغه نه ده دین. जनाजे मुझ पकिस्ता का नस्ता पर कुरान की جنازې لمونځ کله شته پکې نشته، ګر سره نشته. نو دا مسلمانان چې د جنازې موږ سپریدو ځکه چې قران کې نشته. او قرآن کې خو د استال لمونځ هم نشته، تاسو کوم لمونځ کوئ؟ د پیغمبر علی السلام مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم چې د پاره جوړ کړو. مسجد نبوي خو د خلکو امداد او د خلکو پښتنه او د خلکو سره تعلق جوړول، د خلکو تقسیم عدل دې د پاره او د منځو لپاره خو نه و. د کوم ذکر راغلی دی یو دلیل به پیش کا. حوزله صلات څخه وصل معنا مرادوم وصل الله سره وصل سیل له بندگانو سره وصل. زما دا دعوه ده زما دا دعوه ده چې د جنازې موږ قران کې نشته، خو مسلمانان کوي. د نبی علی السلام عمل نه دا ثابت دی. نبی علیہ السلام د صحابه کرامو جنازې د مسلمانانو د دې سړي دا قدر چې مسلمانانو جنازه نشته، یعنی نعوذ بالله ټول صحابه کرام بغیر جنازې خښ شوي دي، جنازه نه مني، ولی قران کې نشته. لها ما کسبت وعليها ما کسبت کسبت منظم پکې نشته. لها ما کسبت ولكم ما کسبتم. زه خبره کوم تلک صبر وکړه کنه یار، تلک صبر وکړه ابي بزا خبره پوره کوم به تا ته مکم. دوستانو ما دې نه تاسو کو چې د جنازې موږ دی ویل چې جنازې موږ قران کې نشته، نو ما ورته وې د ما ته ویلي خچ نشته سو مسلمانان دا به د جنازو د مړي خول شروع کو. د غسل طریقه ده دا وای قران کې نشته خمړي ته غسل مور کوي، دا لکه اسلام شو. خدا وای چې ستاده منظم په قران کې نشته. نو زه ورته وایم چې نبی علیہ السلام چې دا مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم جوړ کړي چې د پاره جوړ کړي وای د خلکو سره خیر خېګړې د پاره یو دلیل پیش کا. زه خو دا په تواتر دا خبره ثابتوم، دا خبره په تواتر سره ثابته ده. انما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. وصل یو لک صبر دلته صلات په مختلفو معنو سره راځي. جنازې سوال مې وکړو تلاړي صلات تلاړي د جنازې اول مسله حل کو بیا بس صلات تاسو کنه. د جنازې د موز دا د کم ځای ثابت دی چې مسلمانان د جنازې موز کې صلات کې بیا بعد کې جنازه نشته، دا ځان جوړه شوی ده. جنازې موز نشته، د جنازې کړو تلاړي صلات نشته، د جنازې موز نشته. تا هغه ګناګار د جنازې موز د مسلمانان چې کو دا ښکار کوي هغه تور توای وای سي سلویش نفر سي الله یې بخشي. په مشکات کې حدیث ورته پیدا کړی دی، سلویش نفر سي هغه یې بخشي، خدای بخشي. ګوره خبر توجه لسه یو ګوره خبر توجه لسه یو ګوره ټولې مسلې په یو ټولې مسلې په یو ځای درته جانا د جنازې دا مسله حل کو به بنور ته لاړ شو. د جنازې مونږ ته ویلې په اسلام کې نشته دی، همداسې د صحیح نه ده. اوس دا مسلمانان د جنازې مونږ کوي، دا په تواتر سره دا جنازه را رسېدلې. سما په تواتر موږ وینو چې موږ مړی وشي زما پلار جنازه کوله، هغوی خپل پلار لیدلی او تر دې چې په تواتر سره دا جنازه موږ ته راورسېدله. اوس تاسو وایئ چې دوستانو د جنازې مونږ په اسلام کې نشته دی. هڅ یو شی په اسلام کې نشته او موږ یو مسلمانان په اسلام کې یو خبره نه او تاسو یې کوئ، د دې څه حکم دی؟ حبیب جان اوس د خبره ته وکړه، ته خبره کوه، زه به غلی زه چې خبره کوم ته غلی اوسېږه. زه اوس ته خبره کوم په جنازه باندې موږ چې دا جنازې مونږ کوو په اسلام کې نشته، دا څه حکم لري؟ شاباس. اوس غوږ ونیسه، زما ته پوره تفصیل غوږ ونیسه. ګوره جنازې لمونځ کوم دین دا مشکل موجود ده. جنازه درشم جنازه درشم چې کم شی له قرآن بغیر هغه موږ په هغه باندې عمل کوو هغه شرک ده. وان تشرکو بالله ما لم ينزل به سلطانه،
الله وایي تاسې شریک نیسئ بالله په الله سره ما په هغه څه کې لم ينزل به سلطان چې په هغه باندې الله تعالی دلیل نه ده رانازل کړی. نو موږ په هغه څه عمل کوو چې د الله تعالی لخوا دلیل نه ده راغلی، موږ په هغه باندې ځان فرض کړی د عمل په هغه باندې کوو، دین یې ګړو، دلیل یې ګړو، د الله له جانبه یې ګړو. نو الله نه ده کړی، موږ د دا له ځانه دا خو تاسې جوړه کړی دین ده، دا خدای نه ده چې د الله دین ده. دا خو تاسې ورته ویلی سي 40 نفره موجوده سي، هغه به خدای بخښي. نه جنازه سته، نه غسل سته، نه خوشبویي پسې اخ کوئ، نه کفن سته، نه شی سته. ورور هسې په دا خپلو کپړو کې ښخوئ، په دې خاطر ته خاورو ته ورلېږي، ورته پاکوي صفا کوي. دا شی نسته په دین کې، دا موجوده نه دي. او پاته زکات چې د زکات هم نه ده فرض، صدقه فرض ده. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها لږ صبر وکړه. بس 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 مخکې مه ځه. بس خبرې مزه کنه یو موضوع په یو وخت کې اوس لږ صبر صاحب یو آیات بس لږ صبر وکړه. لږ صاحب لږ وخت راکړه یار، آیات وخت راکړه ډېر لږ صبر وکړه. لږ صبر وکړه. دا یو سکند هم نه در کوم. خپل وخت کې د خبره وکړه د جنازې په موضوع کې. دا 15 منټه خبره کړې وې. دوستانو تاسو ولیدل چې دی حبیب جان دا د مفتی منیر شاکر د ډلې سړی دی، دا وایي چې جنازه کول شرک دی. ډله نه لرم، ډله نه لرم. لږ صبر وکړه. زه بس زما مخکې خبرې زما په دا کې خبرې مه کوه، زما په نمبر کې خبرې ما ستا غلی ناست وم د جنازې په باره کې د خبره وکړه. دوستانو تاسو په خپله واورېدل، موږ صرف تاسو ته دا بیانو چې دا مسلمانان ځان ته وایي چې موږ تاسو نه ښه مسلمانان یې، ښه پاخه مسلمانان یې، او څوک چې د جنازې مونځ کوي وایي دا مشرکان دي. دوستانو د جنازې مونځ د قرآن نبی علیہ السلام ته کله چې عبدالله ابن ابی ابن سلول د جنازې مونځ کولو، और ए पैगंबर उनमें से कोई मर जाए तो कभी उसके जनाजे पर नमाज न पढ़ना और न उसकी कब्र पर जाकर खड़े होना। ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र करते रहे और मरे भी तो नाफरमान ही मरे। और موږ خپل مشران ولیدل چې دوی جنازه کوله، هغوی خپل مشران، هغوی خپل تر دې چې موږ ولیدل موږ له دام پته ده په حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ چې دا اسد الله دی، د احد په موقع باندې دوستانو په ده باندې به نبی علیہ السلام جنازه کوله او دا د مبارک جسد پروتو، نور صحابه کرام به راوړل، هغوی به اوچتول، جنازه به کوله او دا پروتو. موږ له د یو صحابي جنازه معلومه ده، موږ له د سعد بن معاذ رضی الله عنه جنازه معلومه. لږ صبر وکړه، لږ صبر ته وکړه، ته لږ صبر وکړه که نه، لږ صبر وکړه، ته لږ صبر وکړه. دوستانو دا زمونږ عقیده ده، د جنازې مونځ په تواتر سره ثابت دی، د نبی علیہ السلام عمل دی. نن دا سړی پاسېدو دوستانو په دې باندې د شرک فتوا ولګوله. د جنازې په مونځ باندې موږ صرف دنیا ته دا ښیو، دنیا ته دا ښودل غواړو چې دین د کلمې نه وایي استلې کلمه هم وایي نشته. الله اکبر. وایي کلمه هم نشته. الله اکبر. عامر خان بلوز ویل اسلام عامر خان بلوز ویل بل مفتی صاحب زه ستا خبره کټ کوم. کلمه په قرآن کې ستا خبره مه کاټوي، کلمه په قرآن کې ستا خو یو ځای راغلی بل ځای راغلی. شریکو بالله وې که نه، وان تشرکو بالله هغه آیات وې، نیم آیات وې. مفتی صاحب هغه په جنازې باندې هغه کړه چې وایي دا کسه وایي دلته وایي دغه دي چې څوک جنازه کوي وان تشرکو بالله ما لم ينزل به سلطان، وایي هغه مشرک دی. د جنازې دلته په دې آیات کې ساره ذکر هم نشته. دې آیات شروع کې قول انما حرم الله یار عمل څه کوي په هغه کې هغه شرک سو، هغه جنازه مراله بل مراله ټول عمل راله په دې. اوس مثال په زکات ورکوي، غوږ ونیسه یو منټ حبیبه، یو منټ صبر وکړه. خو زه درته هم دا وایم که نه، کلمه ویو دا یو دی لا اله الا الله. یو منټ راکړه، یو منټ صبر وکړه حبیب جانه. حبیبه لږ صبر وکړه. تا ویل چې عمل دا زمونږ چې کومه کلمه ویو لا اله الا الله محمد رسول الله، دا په یو ځای کې په قرآن کې نشته دی. ته وایې چې دا عمل د اول دی په فتوا ولګوله د جنازې په مونځ باندې، اوس د دې په باره کې ته اوس ته وې دا هم په یو ځای کې په ټول په قرآن کې خدا نه ده لیکلی شوی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. مسلمانان دا کلمه وایي. جنازه په قرآن کې نشته، زه په دې وجه ورڅخه منکر یم. کلمه خو په قرآن کې موجوده ده، نو زه څنګه له دې څه منکر یم؟ دا خو آیات ده، محمد رسول الله یو ځای راغلی، لا اله الا الله بل ځای راغلی. د دې سړی منکر شي، د آیات منکر شي. اوس واوره ګوره، اوس بیا واوره، اوس واوره شابسي. دوستانو د تاسو وکتل دا صرف موږ همدې خبرې ته راولو. دا وایي چې ګوره لا اله الا الله یو ذکر دی، محمد رسول الله بل ذکر دی. اوس راشي دوستانو دا یو آیات ان تشرکو بالله باندې فټ کو په جنازه باندې. زه د اوس نور آیاتونه بیانوم.
الله فرمایي مَن یطع الرسول فقد اطاع الله. چا چې د الله د رسول اطاعت وکړو باقاعده د الله اطاعت وکړو. یو منټ صبر نه، وکړه. رسول مَن څه یطع الرسول فقد اطاع الله. لږ صبر رسول وکړه معنا کنه وکړه. یار ته رسول ته لږ مَن یطع الرسول چا چې د رسول چا چې د نبی علیہ السلام اطاعت وکړو فقد اطاع الله د الله اطاعت وکړو. بل آیات کې الله فرمایي اے لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. د نبی علیہ السلام په اسوه حسنه کې تاسو د پاره د نبی علیہ السلام په ژوند کې تاسو د پاره اسوه حسنه ده. بل آیات کې الله فرمایي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سکار چې د نبی علیہ السلام درته وي دا وکي هغه وکي چې سنم منه کې هغه منه. لږ صبر وکړه درا خبره پوره کم بیا ته وکړه. بل آیات کې الله تعالی فرمایي اطیعوا الله واطیعوا الرسول. د الله اطاعت وکړو د الله د رسول. د الله اطاعت قران دی او د اطیعوا الرسول مراد احادیث مبارکه دي سنت دی. په سنت کې جنازه د ټولو په تواتر د جنازې مون ثابت دی. په تواتر سره د تواتر د تعامل دا دوستانو هیڅ دلیل ته محتاج نه دی. څنګه موږ جنازه کوو زمونږ مشران ولیدل چې هغوی جنازه کول هغوی خپل مشران هغوی خپل تر دې چې صحابه کرام خزا حبیب جانا د صحابه کرامو جنازه شوې ده که نه ده شوې د دې جواب راکړه. دا آیاتونه چې کوم تا ویل د رسول یوه معنا ده ودرې زه جواب در کوم د ستا د آیاتو جواب در کوم د رسول. نه زما د آیاتونو جواب مه راکوه. زما د آیاتونو جواب مه راکوه. ستا د ما ته جواب راکړې زما ته آیاتونه ووایه. ته ستا ګوره حبیبه خبره روانه ده د جنازې. خبره د جنازې روانه ده. د جنازې د صحابه تعالی جنازې ته ویل چې دا شرک دی. د صحابه کرامو جنازه شوې ده که نه ده شوې؟ هر عمل چې د قرآن بغیر هغه شرک ده. هر عمل دا کم رسول چې ته وایې رسول د معنا صحابه کرامو جنازه شوې ده. الله وایي قرآن ومعنا دي د صحابه کرامو ای حبیب جانا زه ویم تا خو ویل چې جنازه شرک ده. د صحابه کرامو جنازه شوې ده که هغه بغیر جنازې ښخ شوي دي؟ دلیل تلک امة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. دا هغه یوه ډله وه چې رسول په هغو څه کار نه لرم په هغو څه. مفتی صاحب آیات هم غلط وې. مفتی صاحب آیات غلط وې وایي چې وعليها ما اكتسبت ولكم ما كسبتم. قرآن غلط وې مفتی صاحب. لها ما كسبت ولكم ما قرآن كسبت. غلط وې مفتی صاحب. دا ځان ته وایي ټول مسلمانان دي کلمې سعید سے پریش غلطی وای دا دنیا به وګوري دا غلطی وای منګه مې چې دا تلك غلطی أمة وای قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. دا هغو خپل عمل ده مش خپل عمل ده. صحابه په عملو باندې ما تعالی نجات نه راکوي. هغو څه کړي دي هغو باندې زه هغه په هغه پسې اوس واوره خواوره ما نه دلته دوستانو دی حبیب دا سوالو کو د دې دا جواب وګوره خپ حوصله سره دینه ما تاسو کو چې د صحابه کرامو جنازه شوې ده کنه دا ولی موضوع د جنازې روان ده دی ول جنازه کول شرک دی قران نه ده ثابت. اوس دلته مسلمان را پاسيږي چې مولوی صاحب ته به سبانه ایمان به مسلمان سوالو کې چې مولوی صاحب ته چې وایي جنازه شرک ده حبیب ویل جنازه شرک ده آیا صحابه کرام بغیر جنازې ښخ شوي دي او کنه جنازه شوي ده؟ زه به ولسه جواب ورکوم حبیب جانا کته نه وسړی ته پوسو کی چې د صحابه کرامو جنازه شوي ده او کنه ده شوي ته به څه جواب ورکې؟ ته به ورته څه وایې د دې به جواب څه ورکې؟ قربان دې شم. هغو په قرآن ایمان نه وړی هغو د قرآن بغیر بل عمل نه کوی لکه هغه دا رقم نه و لکه موږ چې په نورو شیانو پسې تللي هغه هم څه قرآن ویلي الله ورته ویلي هغه یې کوی. موږ خو له قرآنه چپ روان یو. ته د زکات یو مفهوم ورکوې مړه ته صبر وکړه که نه یو موضوع ده دا د جنازې مونځ دی د صحابه کرامو جنازه شوې ده که نه ده شوې؟ صحابه کرامو به په یو بل جنازې کولې که به نه کولې یا دې کړي دي یا نه دي کړي د دې ما سره خو دلیل شته چې د یو صحابي هغه نه ده دلیل ګوره هغه نه ده دلیل خو زه نه منم ته ما ته حبیب جان حبیب لک ته مه منه مړه ته صرف زه ستا نه منم ته زما مه منه ته خپل ریفرنس وایه زه به خپل زه مسلمانانو دا ویم چې د ټولو صحابه کرامو جنازې شوي دي. باقاعده جنازه چې ده دا فرض کفایي ده په موږ مسلمانانو باندې که چېرته جنازه ټولو انسانانو ونه کړه یو انسان بغیر جنازې دفن کو در به موږ ټول به ګناهګار یو چې موږ پکې موجود یو. دا خبره واوره دی حبیب جان لږ صبر وکړه حبیبه لږ صبر وکړه دا خبره خلاصه کړم بېرته خبره دی حبیب ته زه وایم چې زما خو دا عقیده ده چې موږ د صحابه کرامو ټولو جنازې شوي دي. ستاسو عقیده ده چې صحابه کرامو جنازې شوي دي که نه دي شوي؟ اوس د ته ما اخلاص که قربان دې شم وایه ته اوس څه ویل غواړې ځه ګوره ته ما خبر ته نه پرېږدې خبره مې کاټه څو وارې خبره کاټه سم خبر ته وژوینې زما خبره جنازې د صحابه سوال جواب غورا که نه
چې د صحابه کرامو جنازه شوې ده کنه د پدې خبرو کا قرآن کې موجود ده صحابه او جنازه زه خو یم چې قرآن شوې کې ده موجود قرآن کې موجود ده زما په قرآن ایمان ده ګوره قرآن کې موجود زما سلور دلایل دي قرآن حدیث تاسو جوړ کړی دي ګوره قرآن کې موجود ده زما یو دلیل د قرآن ده ګوره قرآن کې خط سوي قرآن کې موجود ده جنازه نه ده شوې تو یو کنه قرآن کې موجود ده تاسو پښتو قرآن کې موجود ده نسته قرآن کې موجود ده نسته یوازې قرآن خو نه دی کنه ما سره سلور دلایل دي کنه یا لکه دا په تواتر سره ثابت دي مسلمانانو عمل سره ثابت لا خو زه منکر یم هغه ګوره زه ستا حدیث نه منم زه قیاس نه منم زه اجماع نه منم قرآن باندې دلیل راوړه ما تا په قرآن شرکېږو ګوره تا جنازه له قرآنه ثابت کړه د صحابي جنازه له قرآنه ثابت کړه جنازه دې له قرآن ویل سي جنازه په قرآن شته که نه سمعت النص د صحابو جنازه من قرآن شته نص نو بیا ته زه درته وایم چې اے حبیب جانا لکه ته ولې ته خو ذهني بیماري اعلان دی خلک هم لیکلي دا ذهني بیماري رښتیا چې ذهني بیماري تو ویاوه چې دا جنازه د صحابو نه ده شوې یا شوې ده زه وایم شوې ده تو ویاوه چې شوې ده نه د دې جواب دا دی که نه زه وایم چې دا دوستانو مسلمانان موږ مړي ښخو جنازه کوو مسلمانان ګوره زه عام ساده مثال ګوره احمدزی صاحب ملګرو زه یو اسانه خبره کوم زه موږ یو جنازه د اسلام یو حصه ګڼو فرض کفایي په ژوندو ګڼو دا به د دې ژوند مړي جنازه به کوي دا وایي قرآن کې نشته شرک دی شرک فتوی پې ولګوله ښځه شرک وشو اوس د صحابه کرامو جنازه زه منم چې شوې ده ته ویاوه چې نه ده شوې که شوې هم ویاوه که نه ده شوې هم ویاوه نو ته خبره وکړه که نه قربان دې شم چې ته اوس ته د دې جواب راکړه ویل چې جنازه ما تا خبره په دې شروع تا ما ته ویل چې جنازه په سته که نه سمعت القرآن کې نسته چې قرآن کې نسته نو بیا صحابه هم هغه کار نه ده کړی چې قرآن کې یو شی موجوده نه وي صحابه به څنګه هغه کار کوي نو مطلب صحابه کرامو جنازې نه دي کړي ستا دا مطلب دی قرآن کې یو شی موجوده نه وي صحابه قطعا هغه کار نه کوي نه نبي کوي نبي علیه السلام ته تر غاړې تر رګ دې رانیسم که مازې لږ ډورې ولاړې د قرآن مجید مطلب دې دا شو ستا مطلب دا شو چې دا صحابه کرام بغیر د جنازې ښخ شوي دي ستا دا مطلب شو قرآن مجید کې نسته یو شی چې قرآن مجید کې موجوده نه وي زما د عقیده ده زما ته دا دلیل ده زما دلیل قرآن ده قرآن زما دلیل ده یو شی چې قرآن کې موجوده نه وي وام دې کوم ځای ډب دې کوم ځای کوي زه وایم ټیک شو زه درنه سوال څه کوم او ته جواب ده چې زه درته وایم ته دا وایې چې قرآن کې نشته زه درته وایم چې صحابه کرام بغیر د جنازې ښخ شوي دي که د هغوی جنازې شوي دي نو چې قرآن کې موجوده نسته نو خو نسته جنازه یې نه ده سوې نسته نو خدایه پاکه زه درته دا وایم چې صحابه کرام بغیر د جنازې ښخ شوي دي که جنازې شوې ده قرآن مجید کې نسته نو خو نسته نه ده سوي نو چې قرآن مجید کې یو شی موجوده نه وي نسته نو داسې وایه الله اکبر داسې وایه دقه شانته دي وایه الله قرآن مجید ګوره بله مسله دا ده د صدقه فرض د زکات هم نه ده فرض بله مسله ومفتي سي محترم لك حبيب جانا لك احمد زي احمد زي انا زي بختنا كوما انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها حبيبه تلك صبر حبيبه زتانه یو بختنا کوما حبيبه زتانه یو بختنا کوما په لندو کې جواب راکا آیا ته مسلمانی او کني جواب راکا دا منکر حدیث دی احمد زي سیم نه آیا دې مسلمان ده کنه ده دا خو ځان ته مسلمان وایي سیدا ورګه د جنازې مسله مخکې احمد زي سیم تاسو او د جنازې زی تیر اولم مفتي صاحب جنازې اولم ته ما ته دا وایي چې ته مسلمان او که کافر یو جواب راکا زه الحمدلله زه مؤمن هم یم مسلمان هم یم بس سیدا مؤمن صاحب ته چې سبا مړ سي ستا به موږ جنازه کوو او کم داسې به دې چېرته خطا کوو لکه یو مردار شی ګوره هغه مه کوه توهین مه کوه ستاسې څه مناظرې دا خو ته ما دې جواب راکړه نه مناظرو کې ټول توهین ده سر دا سره څه وکړو موږ دا حبیب جانا حبیبه دا احمد زي صاحب وایي چې ته مړ سي تا سره څه وکړو زه چې قرآن مجید کې یو شی موجوده نه دی زما یو شی په قرآن مجید کې موجوده نه دی هغه به نه که وګرځه هغه به هسې تر مځکې لاندې ښخوه لکه آدم علیه السلام چې خپل دوه زامن هسې په مځکه کې ښخ کړو حاضر صحیح شوه واتلو علیهم نبأ پورې دوستانو زمونږ خبر راورسېدله
چې دنه ما د تپوس د جنازې د منځو کو د حبیب نه چې د جنازې منځ څه حکم لري دی ویل دا شرک دی. مورته چې ټول مسلمانانو ما د شرک فتوا لګوله 1400 کالو نه موږ مسلمانان د جنازو منځونه کو ټول د په نسبانه مشرکان دي. بیا مې د تپوسو کو چې د صحابه بیا مې د تپوسو کو یو منټ بیا مې د تپوسو کو چې د صحابه کرامو جنازه شوی د کنه د تاویلی صحابه کرامو جنازه نه ده شوی نو آیا دا صحابه کرام نعوذ بالله د دې په نسبانه دوستانو به جنازي خښ شوی دي به د غسل خښ شوی دي لا حول ولا قوه د منیر شاکر شاګردانو تاسو په سلو پیسه مونږ زسته نه ویم نه در سره کلمه شته مناظره وګورئ وای کلمه پکې نشته قران کې ولی قران کې نشته کلمه د اسلامي سند نه جنازي مونږ کوي نه غټ نه دا مونږ کوي 15 وخته مونږ کوي نه کلمه وي نه غسل ور کوي مړی ته نه مونږ کوي نه زکات ور کوي نه حج ور کوي اے مسلمانانو په تاسو څه شوي دي دا دونه په ساده پښتو کې مونږ تاسو په یو په ساده پښتو کې علمي اصطلاحات هم نه استعمالو او دا تبلیغ مونږ کو دلته درته ناشتي چې مونږ تاسو ته دا عقیده ښکارا کو چې دی وای صحابه کرام بغیر د جنازي خښ شوي دي دا عقل منیس تاسو مونږ له خو دومره معلومه ده چې د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ جنازه د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ جنازه مونږ له یو جنازه راته معلومه ده مونږ اوسه پورې جنازې کو مسلمانانو لګ د عقل نکار والے اوسه پورې تاسو جنازې کوي په خپل وسویلې و چې زمړ شم په ما باندې نو په دې او په ملحد کې څه فرق دی دا خپلواک ملحد لاندې ناشته هغه وایي چې مړ شم ما سره چارڅه کوي او نن د مفتی منیر شاکر شاګردم دا وایي چې زمړ شم ما سره چارڅه کوي په مفتی منیر شاکر او په ملحد کې دا د سلورنو فرق هم نشته تاسو په خپل سترګو باندې ولیدل د دې باوجود هم چې تاسو وایي چې دوی په حق دي نو بس به تاسو مسلمانان د سره ناشته چې تاسو وایي چې صحابه د چا د عقیده چې صحابه کرام بغیر د جنازې خښ شوي دي د صحابه کرامو جنازه نه ده شوی لا حول ولا قوه الا بالله خدا شکر دی چې دا علماء شته دا مرګري شته چې دی ولته د بیانونه کوي درته تاسو مه دی دا کفر ښکارا کوي چې دا کفر دی جنازه په اسلام کې نشته په منیر شاکر جنازه کوله دا لکه مخیسه شو جنازه نه کوي په منیر شاکر جنازه کوله چې بخلک دي خبره کوم به درخه جوم دوستانو د جنازې موږ د قران نه هم ثابت دی د قبر نبی علیہ السلام ته سورۃ توبه راوړوي آیات نمبر 3 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هغه ابو یمن سے براو خېجوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تصل علی احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره نبی علیہ السلام ته الله فرمایي ولا تصل علی احد منهم د دې منافقانو نه اس کلمون مکه و ما ته کله چې دوی مرشي ابدا همیشه ولا تقم على قبره او د دوی تسوکا د دوی په قبر باندې مو درېګا دوستانو اول د قران نه د جنازې مو ثابت دي د نجاشي جنازه نبی علیہ السلام کو سلور تکبیرونه پیول دغه شانته کې د حمزه رضی الله تعالی عنہ داسې د سونا صحابه کرام چې تیر شوی دي په ټولو دوستانو چې نبی علیہ السلام په ژوند کې وفات شوی په ټولو نبی علیہ السلام جنازې مو کړل دي د جنازې مو د فرض کفایه ده او د خلکو ته دوستانو شرک جوړ کړل دي نو ما صرف په دمانه دا یو وضاحت کولو مسلمانانو ته چې په دې موږ سره دلایل شته ګوره چا سینس تاسو ذهن تراشي چې لکه موږ د جنازې موږ کوو دوی وایي چې د جنازې موږ نشته ولې د جنازې موږ نشته دا په تواتر سره راغلی دی په تواتر خو مې درته اول ویلو چې په تواتر سره د جنازې موږ راغلی دی موږ د جنازې موږ کوو په مسلمانانو باندې